بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم. زما عزتمندو الله جل شانه په موږ سره ډېر لوی رحم کړلی چې الله جل شانه موږ او تاسو په ټول مخلوقاتو کې انسانان پیدا کړو. الله جل شانه په ټول مخلوقاتو کې انسان اشرف المخلوقات خوخ مخلوق چې دغه د انسان دی. په انسانو کې الله جل شانه موږ تاسو مسلمانان پیدا کړو. دا الله تعالی بیا ول فضل کرم دی رحم دی چې موږ الله جل شانه مسلمانان پیدا کړو. الله جل شانه خوخه ده چې څوک په کومه طریقه باندې پیدا کوي، دا د الله تعالی خوخه ده. زموږ سره د معاشره کې الله رب العزت بعضې خلک داسې پیدا کړي چې د هغو دماغي توازن ټیک نه وي. زموږ سره معاشره کې هغو ته نیونی ویلی کېږي. موږ او تاسو د داسې قسمه خلکو عزت کوو، د داسې قسمه خلکو خیال ساتو، او موږ او تاسو داسې خلک چې دی هغه خوشحاله وو. دا د الله تعالی ولیان دي. څوک چې د الله تعالی ولیانو سره ښه کوي، الله تعالی په دنیا هم کامیابوي، په آخرت هم کامیابوي. نو چې موږ او تاسو داسې خلکو سره یعنې ښه سلوک کوو او دو تنګو نو دو پریشانه کوو نو، او څوک چې یعنې د الله تعالی ولیان پریشانه کوي، الله جل شانه په دنیا کې هم سزا ورکوي، په هغې کې به هم سزا ورکوي. د قیامت په ورځ باندې به خلک په پریشانه وي، خلک به دا سوچ کوي چې الله زموږ نه راضي شي او موږ د جنت فیصله وشي. خو داسې قسمه خلک چې هغه په زموږ په دې دنیا په ژوند کې ورته نیوني ویلی کېږي، دا به د قیامت په الله جل فرمایي ای زما بني آدمو زه ستاسو نه راضي یم، تاسو زما نه راضي شئ. خو دوی به ورته عرض کوي چې یا الله جل شانه تا موږ په دنیا کې روح پیدا کړو، موږ به ستا عبادت چې دی کړو. یا الله تعالی تا موږ نیونی پیدا کړو، موږ ستا عبادت نه دی کړی. الله جل شانه به ورته فرمایي چې ما په دنیا کې تاسو نیونی پیدا کړی، اوس زه تاسو نه راضي یم، تاسو زما نه راضي شئ. نو چې داسې قسمه خلک الله جل شانه راضي کوي او الله تعالی ورته چې دی منت زاري کوي، نو موږ او تاسو داسې خلکو خیال ساتو، په خپله معاشره کې د دو قدر کوو، د دو عزت کوو، دو تکلیف نه رسو. الله جل شانه زموږ دنیا هم ښایسته کړي، آخرت به هم زموږ او ښایسته کړي. دنیا ژوند خو ختمېدونکی ژوند دی، خو ژوند د آخرت ژوند دی چې موږ اوس د آخرت دپاره تیاري وکړو. په دې دنیا دا ژوند چې موږ تاسو الله تعالی راکړلی د آخرت د تیارۍ دپاره راکړلی. نو د داسې خلکو موږ چې که زموږ په ګاونډ کې، که زموږ په کلي کې، زموږ په علاقه کې د داسې خلکو موږ عزت کوو، د داسې خلکو موږ خیال ساتو او داسې خلک موږ خدمت کوو. دا د الله تعالی د ولیانو خدمت دی چې موږ او تاسو د الله تعالی د ولیانو خدمت کوو، خو دوی تکلیف نه رسو. نو د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې موږ او تاسو یعنې دا ویډیو چاته ورسي عمل پې وکړو، د عمل کولو کوشش پې وکړو، نور ته د رسولو کوشش وکړو چې د